دغه دا مسله معلومه شوه دی سړي ډېر ښځې دي په کار دا چې چا طاقت وي چې ځان ډېرې ښځې وکړي ښه خبره ده شریعت اجازت ورکړی مرۍ مه د ډېرو ښځو نه دا شرعي طریقه ده ښه په کار دا چې الله چاله طاقت ورکړی چې دی وکړي ښځې شرعي طریقه ده او نه پکې د اولې ښځې نه اجازت شرط دی چې ورکه زه به هغه رضا کړمه نه تا د شریعت اجازت درکړی دی خو انصاف پکای کو پزان دي دا ګمان نه وي چې یاره زه انصاف نشم کولی کو بله ښځه وکړم بس دا بله بیا پرېږدم ډېر بدبخته داسې وي چې یو ښځه وکړي هغه زړه پرېږدي نه بیا یې طلاقوي او نه ورته ښځه وایي یار یا طلاق ورکړه او یا یې ښځه کړه بېګا یو ځای کوم ټلیفون راته وشو ما سره کسان ناست ما سره خبرې کولې پېښور نه نو ما ورته په جواب کې دا وي ما طلاق ورکړه طلاق مې بلکل طلاق ورکوه پتہ کې شار مصروف وم ما بار بار ټلیفون کو ما ورته مې طلاق ورکو طلاق دا کس خندل ماته کتل چې د مولوی صاحب سوي دی خو چې طلاق ورکه خزله نو ما ټلیفون بس کنه ما ته مولوی صاحب خبرې غونوري کو خو دا خبره مې وختي راځي په لګي زیات راځي داخل کو طلاق تسوي ته ما زړی ته چې طلاق ورکوا مې ته خبره پوه نه شوې کنه اگر اتوي خزمه دا خو دې خزمه کړی دا اغه بل له پیسې ورکوما هر څه نفقه هر څه ول ورکوما خو بس نور حق نشم پورا کولای نو زه مې نه غواړي پیسو ته ضرورت یې ول ورکوما خو نور حق نشم ادا کولای نیمه مې سره نشته دینو نو زه چې کوم طلاق ورکما کو داسې وساتم ما ورته مې طلاق ورکو طلاق مې دا طلاق لفظ ما بدغه ځای کې چې دا غي حق پیسو ته دا غي حق نشه دا کولای زه خرچ ورکوما یزه چې هغه په کور کې نشم برداشت کولای جدا کور مې ترخ کړو درې بچي مې وسرم دي پیسې ولې لګم چې زه دغه خرچه درکای ما ورته مې طلاق ورکړ په دې باندې ته ګناهګاری یا خو دوه سر بیا یو شان انصاف کوه چې انصاف نه ورکړي طلاق ورکړه طلاق راستوي الله دې چې د خځې او خاوند ژوند نه کیږي نو بل نه دي شي جدا شي د خځې د خاوند ژوند نه کیږي د بل حقوق نشي ادا کوي بل نه دي شي جدا شي دا زمون پښتنو خلکو یو لوی سیس د طلاق ور جوړ کړی دی خزب ما نه فریدم او نه خزه کوما نه فریدم نه دا ته له غیرت خبر ښکاری چې نه فرید او نه خزه کین شرم بدر له جوړ کینی بیا باندې خلاصيږي نبی ولا ما دغه کوم دا نه ګورځي زیاته رچا ده طرف موجود دي زیاته خو زما ده طرف موجود دي وای ته خزه نوامه ولي نه طلاق کوما شریعت حکم دا نه ده شریعت د هر خبره حل رستل دي د هر خبره حل رستل دي خبر مې څه پورې کوله د نبی رسول الله سلام غني بیبيانې نبی رسول الله سلام به انصاف کوي بل خبره درته وکما څومره صحابه کرام چې موجود دي کنه په دې کې وتا ته د صحابي صرف د یو نماز سیوا میلاو نشي چاغه یو خزه کړی حضرت صرف یو صحابي حضرت ابو درداء رضی الله تعالی غالبا چې دا صرف یو خزه وا نور د ټولو صحابه کرام دوا او درې او څلور خزه یو خزه پکې د یو صحابي نه و چرتا قرآن شروع د دوه نکړي د مسنا و ثلاثه و رباع دو درې درې او څلور دغه ته چې طاقت کولای شيخه کوي څلور خزي تر اوسه کې ماته ټلیفون شو د پېښور نه اته ټلیفون ډیر زیات کیږي یو زنانه مولانا صاحب مجي ایمان سو وظیفه راکا او ډیر سخت په ژوند کې تنګ شي مې ولي خیر دی په مسله دا ده چې خاون می د دوی می خزي سره تعلق ته او خپه بدی باندې يم کنه چې په دې ګناه باندې مفتلا دي نو زیرګم چې مالم الله بچی را کړین سبب دا ګناه زما د بچو نوزي په دې باندې پریشان یم نور څه فکر را سره نشته خو پریشان په دې مچ دا وی تعلقم غلط قائم دی یو بل سره او اوس دې ته جوړل چې نکام کوما نو ما ورته په جواب کې مې اجازه تو چې نکاح وکړي اجازه ورته ورکړ چې دې مې نکاح اوکي خبره خو دې کوله یو مناسب دا ممکن نه ده خو وظیفه راکړي چې کټار شي دا ممکن نه ده دا اجازه نه ورکوما مې دا اجازه نه ورکړه فوزي پورا ګرځیم نه دې تعالی وظیفه درکما بس دې په مې کټ خزه دا له شی راخ کړه دې چې بس دې مخزو شه بس تبو دا د اندواني رسم دی ښا اندوانو کې یو سره د هر سره خزو سره تعلق ساتل شي خو دوی مخزه نشي کولای ناروا تعلق دي ساتي هر څومره خزو سره خو دوی مخزه نشي کولای شریعت سوی طاقت تشتا او کدوې مخزه درېم وکا سلور وکا خو چې انصاف کوي د انصاف په مې تمخ کې خبره وکړه نو مې دا په وظیفه نه راګرځي اجازه ورکړه چې ته په ګناه باندې دغه کنه ستاسو د ګناه
پریشانی ما ته بار بار وایي چې یاره خفه به دې یم چې ګناه دې کېږي نو خلاص د نکاح اجازت ورکړه که نه خو دغه پروا دې نشته داسې خبره کوي